د شورا علمای اهل حدیث ضلع مردان سوري لاندې مدرسه معاذ بن جبل ساولډیر کې د یوې لوی اصلاحي او تربیتي اجتماع تابع شوې وه چې پکې علمای کرامو طلباو او عام ولس په لوی کچ ګډون کړی و. دې تربیتي اجتماع ته شیخ ابو محمد امین الله پېښوري، د شورا علمای اهل حدیث ضلع مردان امیر شیخ عبدالبصیر المدني، صوبایي ترجمان عمر لیاقت او عبید الله د دین اسلام په تعلیماتو حاصلولو تفصیلي رڼا واچوله. مقررینو وویل چې د معاشرتي برایو نه د خلاصي یوازینۍ لار دیني زده کړې ترلاسه کول دي. والدین د خپل بچي دیني مدارسو ته وقف کړي. د دین اسلام زده کړو کې دنیا او د آخر دواړه کامیابۍ او عزتونه دي. عظیم مقاصد یو خو دا دی چې د اجتماع نه موږ د دې علاقې خلکو ته دا پیغام ورکو چې په دې علاقه کې د امن دپاره او دارنګې د هر قسم منشیات د هغوی د ختمولو لپاره او د امت کې چې څومره نوجوانان دي، په دې علاقه کې څومره نوجوانان دي، د هغوی د اصلاح دپاره هلې ځلې وکړي، د دې علماو نه د هغوی خدمات واخلي او د دې نه رهنمایي واخلي. او دویم دا دی چې په معاشره کې د قرآن او د سنت تعلیم دا عام کړي شي. په دغه بنیاد باندې زمونږ مشر شیخ ابو محمد امین الله حفظه الله تعالی ډېر جامع خبرې وکړلې. نو موږ د ټولو ته دا وایو، څوک هم چې دا د سوشل میډیا په لار باندې اوري یا دغه شانتې هغوی به د اجتماع کې اورېدلی دی چې د هغوی د تعلیمات والي او خپلو علاقو ته ورسوي او د هغې نه فایدې واخلي. د ټولو کارکنانو شکریه ادا کوو. د کې زیاتتر زموږ علما او زموږ مشایخ او زموږ خطبا او مدرسین چې دي هغه د کاټلنګ تحصیل بالخصوص او د ضلع مردان بالعموم هغه په دې کې شرکت وکړو. الحمدلله اجتماع کې ګډ تعداد کې خلک راغلي، د ټولو ډیره شکریه ادا کوو. او دا صرف اصلاحي تربیتي اجتماع وه چې په معاشره کې چې کم برایانې دي یا معاشره کې د اصلاح دپاره کم مونږ جدوجهد کوو چې هغه کارونه هغه تیز شي. د اصلاح دا کار چې دا تیز شي او زموږ کارکنان په معاشره کې یو مثبت کردار ادا کړي. زه خو له اول نه د الله شکر ادا کوم، بیا د هغې نه پس د دې ټولو ملګرو شکریه ادا کوم چې ماته یې وخت راکړو، او بیا خاص کر د انتظامي شکریه ادا کوم. هغې ته اجر عظیم ورکړي چې ما سره دومره شرکت وکړو او زموږ د شیوخو دپاره سیکورټي وکړه. الله دې هغوی ته ډېر اجرونه ورکړي. الله دې د دې د برکته زموږ په دې کلي کې، زموږ په دې علاقه کې، خاص کر په ټول پاکستان کې امن او امان راولي. او الله دې زموږ دا سعی دا کوششونه په خپل دربار اعلی کې قبول او منظور کړي. د اجتماع په آخر کې شیخ عبدالبصیر المدني د امت مسلمه د تحفظ، ترقۍ او خوشحالۍ لپاره اجتماعي دعا وغوښته. د کیمرا ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.